جی تیرو ورځو کې پېښور واقعه وشوله او هغه ډېر غمونه پرېښودل. پښتانه ډېر خفه کړه، خاص کر هغه کورنۍ چې د هغې ځوانان پکې شهیدان شو. دغه شانتي په دغه شهداو کې یو پولیس هغه شرافت الله هم دی چې دا وخت کې د هغې په کور کې څه حالات دي او څومره خفګان دی. دې ویډیو کې تاسو دا لږه وګورئ. دا خو به وایي چې زما واړه واړه بچي دي، دا د چا ته پرېښود. وقاص خان د پلار قبر لا دعا ته راغلی، خو د ډیر غم له وجې په چغو چغو جاړي او په ځانمرګي حمله کې وجل شوی خپل پلار یادوي. دی وایي پلار یې یوازینۍ د ګټې وټې ذریعه وه او د پلار مرګ یې د هغوی ملا ماته کړې. دا شي چې د انسان ملا ماته شي چې والد صاحب سایه ته لاړ شي، ملا ماته شي. خالي لاس چېرته هم کور ته نه الټه به یې موږ ته هم نصیحت کولو چې کور ته راسئ نو خالي لاس مه راسئ. چېرې موږ له هغه خالي لاس نه دی راغلی. د پولیس حوالدار شرافت الله هم په هغه 100 مړو کسانو کې شامل وو کوم چې په پیښور پولیس مرکز کې د ځانمرګي حملې په نتیجه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. شرافت الله نه شپږ بچي یتیمان پاتې شو. د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې نن په دویمه ورځ په خلکو کې سخت خفګان خور دی او پوښتنې کوي چې د خپل خپلوانو قاتلان چرته پیدا کړي او غوښتنه کوي چې ریاست ته د هغوی د تحفظ ذمہواري پوره کړي. د دې نه د یتیمانان بچي پاتې شو، 100 شهیدان شو. د هر یو شهید چې کوم دی وروستو 3-4 بچي دي، مور پلار دي. دا په سوونو خلک چې کوم دی نو دې نه متاثر شو، په سوونو بچي یتیمانان شو. د مور اوښکې چې کوم دی نو د دې دا سوال کوي چې زما دشمن څوک دی، زما ذمہ دار څوک دی، د ملک حکمران څوک دی، د ملک چې کوم دی نو واقدار او اختیارمند څوک دی. په ټوله صوبه کې نن په دویمه ورځ په حجرو او جوماتونو کې ګڼ شمېر خلک لیدل کېږي. په دغه بې ګناه وجنو غمجن دي او د دعا دپاره راځي. د وجل شوي خواخوږي پوښتنې کوي چې د پولیس مرکز ته یو ځان وژونکي نه چا هم تپوس ونه کړی شو چې د سلګونو خلکو بې ګناه وجنه خوندي کړي. پولیس هم بېوسه دی. کني زما ذهن نالي چې پولیس لین ته دا څنګه لاړه ده. زه په دې سوچ کې یم چې پولیس لین ته خو زه تللی یم، یو 200 ځله تللی یم، خو زه بغیر شناختي کارډ نه یم پرېښی. کني باقي چې زما د رور ټول پېژنګلو والي خو بیا به هم زه نه پرېښودم. زما نه به یې شناختي کارډ واخېسته، هغه ته به یې ټلیفون وکړ، زه به یې ګېټ ته راوغوښته هغه ماله. تېره ورځ په ځانمرګي برید کې د 100 نه زیات کسان چې پکې زیاتره پولیس کارکوونکي شامل دي وجل شوي وو او د هغې وروستو په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو د بدامنۍ په ضد احتجاجونه هم کړي. ریاض حسین وایس نو حمله کولو والا راشي، هغه حمله وکړي، خودکشي وکړي، ځان هم غر کړي، خو د هغه نه وروستو هغه په معاشره کې څومره خفګان خور کړي او څومره غمونه پرېږدي. و د دې یو پولیس نه تقریبا 6 کسان دا یتیمانان پاتې شو او د کور دغه ماحول تاسو ولیده چې څومره خفګان دی. بچي په قبر باندې جاړي او هغه لواحقین هم دا وایي چې د څه ګناه نه نیو خبر چې په څه ګناه کې دا اوس مړ شو او شهید شو. د چا نه تپوس وکړو او د چا درته وجاړو. نو کس راشي هغه خو دغه شانتې دغه واقعه وکړي او ځان هغه وړاو کړي او ځان هم د دنیا نه هغه خپل ژوند ختم کړي، خو د نورو خلکو ژوند هم ورڅخه غر کړي او د نورو خلکو هغه ژوند هم ورڅخه ختم کړي چې د هغه څه ډېر خفګانونه هغه راشي او ډېرې ښځې دا ورڅخه کونډې شي، ډېر بچي ورڅخه یتیمانان شي. الله دې د داسې قسم آفتونو نه او د داسې ازمایښتونو نه هر مسلمان بلکې هر انسان هغه بچ وساتي.